जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नन मौजूद یم په تحصیل پلانغار دغه پلوسه چې کوم کلی زیارت پلوسه کلی دلته کې بالکل موجود یم دا سیزه کې موجود یم چې زړه ته سکون ملو شي قرار ملو شي او زړه بالکل خوشاله شي وجه دا ده چې علاقه ډېر زیاته پرسکونه ده دغه یخي هواګانې تازه هواګانې دغه د کلي ښکلی ماحول پکې دی او د ښاریې هغه شور شغرب چې ورته ویل کېږي هغه پکې نشته ډېر ښکلې علاقه ده د عدنان خواله راغلي و عدنان زموږ یو ډېر ښه ملګری دی او سوشل اکټیویسټ هم دی عدنان مننه کومه څه ګورې موږ خو نن راغلي یو ستاسو د علاقې ته ډېر زیات پرسکونه علاقه ده ډېر ښکلې علاقه ده نو علاقې باره کې راته بیسیکلی دا علاقه د قدرتي ښکلا نه ډکه ده او ډیره زیاته ښکلې علاقه ده الحمدلله زمونږ کلی تاسو وکتل او وګرځېدئ قدرتي ښایست پکې ډېر زیات دی نو په دغه وجه باندې ډېره د ښکلا مقام لري عدنان دا ته ووایه علاقې ته مونږ ګورو که نه ښکلې خلکو دغه غنمان کرلي دي نور خو زما په خیال کې هم سبزۍ وغیره کرلي دي څه دلته کېږي څه فصلونه کېږي څه سبزي کېږي څه هغې راته ووایه دا ځمکه خو قدرتي ډېره زیاته زرخیزه ده تاسو ووینئ دلته چې کوم دی پیاز لوبیا غنم کېږي هغې سره چې کوم دی ټماټر د ګني نه علاوه نور هر قسم فصل دلته کېږي د میوې بوټي که زه ته ما خپله کور کې کړي ام کېږي مالټه کېږي نور داسې امرود وغیره چې کوم بوټي دی هغه کېږي د قدرتي توګ باندې دا د ځمکه چې کوم ده دا ډېره زیاته زرخیزه ده باندې مونږ کتل یاره لارې کوڅې خو چونکې دغه لاره خو الرډي د کچا علاقه ده دغه ځای د کاڼو علاقه ده چونکې کاڼې کاڼې به ډېرې زیات دي خو مونږ نظر واچو د سکول ماشومانو باندې ماشومان داسې پیاده پیاده را روانو نو د دې باره کې ته ووایه چې دلته سکولونه څه حالات دي سکولونه شته یاره سکول لپاره خو موږ ډېر زیات کوشش مخکې هم کړی دی اوس هم زما اپلیکیشن به ډي او ته پروت وي د ډسټرکټ مون چې کوم ډي او دی نو په دغې باندې موږ ډېر زیات بیکګراونډ باندې کار هم کړی خو له بده مرغه اوسه پورې زه به ویم څه زموږ مخکې د مشرانو هم غفلت وجه کېدلی شي ځکه چې مطلب چا هغه سټرګل نه دی کړی دې لپاره او اوس آینده وخت کې مې انشاءالله امید شته دی د ځوان کول ډېر زیات کوشش روان کړی دی او انشاءالله تعالی موجوده ګورنمنټ هم توقع لرو او بھرپور مطالبه به ورته هم کوو د میډیا په تر باندې چېرې دلته د سکول او سهولت ورکړلی شي ځکه چې تقریبا 4 کیلومتره کې موږ سره چې کوم دی هر طرف ته که موږ وګورو په 4 کیلومتره کې موږ سره سکول نشته دی زموږ ماشومانو ته ډېر غټ تکلیف ته دی بالکل سکول خو هم غټه مسله ده بل هسپتال خو هم تاسو ته ډېره غټه مسله وي آی سی بي چي وغیره شته هلته په نوي کلي کې بیچیو شته دی هغه زموږ نه تقریبا په 8 کیلومتر باندې ده نو هغه حساب باندې موږ ته بیا تنګي هم راځي نږدې بس 12 کیلومتر کې تنګي کې بیا مطلب سهولت د هغې په نسبت باندې ډېر وي چې ټي ایچ کیو هسپتال دی نو موږ ډېر زیات مریضان وغیره چې کوم دی هغه بیا تنګي ته شفت کوو صحیح عدنان دا راته هم ووایه د اوبو څه حالات دي دلته کې خلک فصلونه له سینګ اوبه ورکوي د کورونو کې د اوبو څه حالت دلته خو چونکې نهري نظام نشته دی او اوس چې کوم منډیم جوړي کړي انشاءالله هغې نه نهر روان دی او دا یو ډېر غټ پراجیکټ دی هغې سره به چې کوم دی زمونږ د پټو ته انشاءالله د نهري نظام هم راشي خو اوس موجوده ټایم کې چې کوم دی دلته خلک اپنی مدد آپ په تحت باندې کویانې کنیستې دي او خپلې ټیوبویلې دي هغې ته مطلب سولر پلانټ وغیره لګولي دي چې بجلي چا سولر پلانټ دی په هغې باندې زموږ ځمکې چې کوم دی پایپ لاین ورته ښکلې کړي دي او په هغې باندې چې کوم دی اوبه کېږي دا راته هم ووایه په نظر باندې تارونه رالیل د بجلۍ نو څه بجلي پکې شته که صرف تارونه دي یاره بس دا صرف تارونو پورې چې کوم دی محدود دی ځکه چې نن شپږمه ورځ ده او هغه مخامخ کلي کې هلته دغه ستن غورځېدلې ده سرکاري لینډ والا نو هغه چې کوم دی ټیکېدوی ذریعه نشته دی او بل لارې چې یو هفته وشو زموږ بجلي نشته دی دا کوم لینډونه وغیره چې نه دا خلکو خپله باندې راوستي دي ګورنمنټ نه دي راوستي صحیح مطلب د بجلۍ هم د حالات دی او سکول وغیره هم حالات دی وطن کتونکو ته څه ویل غواړئ ستاسو د علاقې وایي زه ټوکې څه زه خو وطن زموږ چې کوم ملګري دي
هغوی ته زه دعوت ورکوم چې راشي زموږ د دې علاقې چې کوم دی تفصیلي دوره وکړي او انشاءالله د علاقه بیا د قدرتي وسایلو په لحاظ باندې خوښه هم شي. ګورنمنټ سایډ نه سهولیت خو نشته دی خو قدرتي چې دلته کوم ښایست دی انشاءالله هغه بیا خوښ هم شي او د دې ځای لپاره به چې کوم دی یو اواز هم اوچت کړی شي. نو زه د میډیا په پلیټ فارم باندې دعوت ورکوم ټولو ملګرو ته چې راشي او د علاقې وزټ وکړي. ډېر مهرباني عدنان، خوشحاله اوسئ او واقعي چې دې ښکلې علاقه ده، زبردست علاقه ده، زړه ته سکون ملاویږي. محمود جان صاحب سره به دوه خبرې کول غواړو. محمود جان صاحب به څه ویل غواړي چونکې علاقه ښکلې علاقه ده؟ نو کلیوال ژوند دی او کلیوال ژوند ته خلک را روان دي، کوم چې زموږ د ښاریو خلک دي هغه ټوټل رالل دې طرف ته او دې طرف ته راتګ هم پکار دی ځکه چې دا قدرتي حسن دی. هلته که جوړ شوي نو مصنوعي حسن او مصنوعي حسن ډېر زر خرابېږي. خو زما د ټولو نه غټه ګیله د حکومتونو نه چې کوم حکومتونه هم راغلي دي نو هغوی داسې علاقو له هغوی د دې هغه ښکلاګانو له هغوی هغه وخت نه دی ورکړی. پکار دا ده چې دلته هغه سهولیات ورکړي چې دلته کوم لږ شانتې سهولیات یې ورکړو. یقین وساتئ د دې خلکو ژوند به بدل شي ځکه چې زموږ د ملګري په خپلو خبرو کې وي چې زموږ اکثر ملګري غیر هیوادونو کې لګیا دي او مزدورۍ کوي. نو که فرض که دې ځای له لږه توجه ورکړي، د دې سړکونه ښکلي کړي، دې ته د بجلۍ سهولت ورکړي، دې ته نور پارکونه غوندې پکې جوړ کړي نو د دې ځای دا خلک چې دي دا به په خپل کور کې سوکاله شي. ځکه چې کله سیلګري راځي نو بیا سیلګري ځان سره خامخا خپل بچي راولي، نو بچي چې راولي نو بیا هلته سوداګانې هم کوي، هلته چې کوم سره هم ښه شي ډېر حده پورې به ښه شي که خپلې اټۍ کولو کړي، خپل دوکانونه کولو کړي نو هغه سیلګري چې راځي بیا هغوی ځان سره پیسې راوړي او پیسې چې راوړي نو هغه به د دې ژوند دغه سوکالي چې کومه ده د دې خلکو هغه به په ځای شي. نو زه به حکومت ته دا خواست کوم چې زمونږ ډېرې علاقې داسې دي لکه دې ته اوس دا پټي دي ښه ښکلې فصل کوي په اوبو مسلې ده نو که فرض که دې ته د اوبو مسلې حل کړي، دوی ته قرضې ورکړي او بلا سود قرضې ورکړي، دوی ته ټیوبویلې وباسي نو دا ځمکې چې کومې دي دا که په کار راغلی او دې خپل فصل وکړو نو دغه فصل یوازې د دغه زمیندار او یا د دې ځای اوسېدونکو لپاره پیدا نه ده، دغه فصل چې دی دا ټول پاکستان لپاره پیدا ده. ځکه چې غنم زیاتو شي ریټ به په خپله راکم کړي، که ټماټر زیاتو شي ریټ به راکم شي، دغه ریټ راکمېدل چې کوم دي دا عام ولس ته د دې پیدا ده. ډېر مهرباني محمود جان صاحب. او بالکل همدغسې دا خلک څنګه وي خوشحاله اوسي په خپله خرچه. دلته کې خلک چې دي بالکل خوشحاله دي خو په خپله خرچه باندې ځان ته د اوبو بندوبست، ځان ته د بجلۍ بندوبست پکار ده چې څومره زموږ انتظامیه ده پکار چې دې ته نظر واچي او ډېر زیاته ښکلې علاقه ده، پرسکونه علاقه ده. پکار دا ده چې دغه د دې خلکو چې کوم سکون دی په کوم څیزونو کې چې کوم سهولیات بغداد دی پکار چې هغه ورته خوب میسر کړي. کوشش وکړئ راشه د علاقو وزټ وکړئ، چکر ووهئ، لږ زړه له سکون ورکړئ ځکه چې داسې ځای کې راشئ نو کم سے کم ستاسو چې کومه ورځ یا کومه ګنټه دلته کې تېرېږي نو د ستاسو د ژوند به یو ښه ګنټه وي، یو ښه وخت دی به تېرېږي. اجازه راکړئ سره ټول خپل ټیمه، د لوی الله په امان.